د جیمیل اکاؤنٹ به پاسورډ څنګه چینج کوئ که تاسو د خپل جیمیل اکاؤنٹ محفوظ کول غواړئ د هغې لپاره به تاسو د خپل جیمیل اکاؤنٹ ته پاسورډ چینج کوئ. اکثر ځینې کسانو نه په جیمیل اکاؤنٹ چې دی دا یو بل جوړ کړی یا په دکاندار باندې جوړ کړی. ځینې دکانداران چې دی یو د جیمیل اکاؤنٹ جوړ کړی او هر یو کس ته هغه په موبایل کې وراچوي نو چې وراچوي د هغې سره ستاسو ډیټا چې دا هم لیک کیدی شي. نو تاسو له پکار دي که تاسو له بل کس د جیمیل اکاؤنٹ جوړ کړی نو تاسو د هغې پاسورډ چې دی دا لازم چینج کړئ. چې کله تاسو د هغې پاسورډ چینج کړئ نو دغه اکاؤنٹ چې دی دا به خالي تاته پاتې شي او د نورو کسانو نه به دغه اکاؤنٹ چې دی دا به ختم شي. بل لا په هغې کې اپډیټ هم راغلی د پاسورډ په ریځه کې اپډیټ دا راغلی د دې نه مخکې چې به تاسو پاسورډ چینج کوو نو د هغې لپاره به داسې چل تاسو کوو چې تاسو به زوړ پاسورډ چې دی دا به ورکوو. اوس به دې کې چې دی زوړ پاسورډ ته ضرورت نه راځي ډایرکټ چې دی تاسو خپل نوی پاسورډ ورکوو نو ستاسو پاسورډ چې دی دا به چینج شي. نو په دې ویډیو کې درته دغه طریقه ښیم خو دا ویډیو چې دی پوره وګورئ بل لا دا ویډیو شیر کړئ چې د نورو کسانو ته هم ورورسي ځکه زیاتر کسانو ته د دې پته نشته خپل جیمیل اکاؤنٹ چې دی په یو بل باندې جوړ کړی نو د هغو دغه اکاؤنٹ چې دی دا هم محفوظ نه بل لا چې ستاسو موبایل هم د دې سره محفوظ نه. نو تاسو به د هغې لپاره داسې چل وکړئ چې د خپل موبایل سیټینګ به کولاو کړئ او په هغې کې به ګوګل راواړوئ. د سیټ ته به تاسو ته زموږ د سکرین ریکارډنګ چې دی دا به کارېږي په هغې کې به تاسو ګوګل چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. ډایرکټ تاسو د یوټیوب نه هم راتلی شئ د جیمیل نه هم راتلی شئ خو دا ګوګل به د سیټینګ کې نه د سیټینګ نه چې تاسو هم راتلی شئ. ګوګل به کولاو کړئ. ګوګل چې څنګه کولاو کړو له پاسه به تاسو ته ښکارېږي زموږ ایمیل چې دی هغه شو کېږي له پاسه. نو دلته کې به ستاسو ایمیل شو کېږي که ستاسو سره دوه درې ایمیل تاسو کوم یو له چینج کوئ نو هغه د دې ځای نه چینج کولی هم شئ. نو دغه خپل ایمیل چې دی دا به له پاسه ووایي چې څنګه دغه ایمیل ووایه نو له پاسه به تاسو ته ښکارېږي ګوګل اکاؤنٹ لیکلی دی. څنګه چې دا ګوګل اکاؤنٹ لیکلی دی دا به ځان سره ووایي تاسو به ډایرکټ د ګوګل اکاؤنٹ چې دی دې ته به رادننه شئ خو دې ته تاسو د یوټیوب نه هم راتلی شئ د پلی سټور نه هم راتلی شئ د ایمیل نه هم راتلی شئ په کوم ځای کې چې ستاسو د جیمیل اکاؤنٹ وي د هغه ځای نه تاسو دې ځای ته راتلی شئ خو زه ورته په سیټینګ باندې چې دی به دې راوګرځېدلم. نو دا ځای ته چې دی تاسو به راشئ دې ځای ته راغلی نو دا له پاسه لیکل چې دي دا داسې ځای نو په دې کې به تاسو راشئ سیکورټي ده بلې منځ به تاسو ته ښکارېږي سیکورټي لیکلي ده دا به ځان سره ووایي په ایس باندې دی ځکه د ځینې کسانو تعلیم نه وي نو دا به د ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي او دا به ځان سره کولاو کوي دغه شانتې چې څنګه یو دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ چې دې مخ ته راغلی نو په دې مخ کې به لږ لاندې راشئ داسې لږ لاندې به راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي پاسورډ چې دی خبره له پاسه چې دی تاسو ته به ښکارېږي موږ د خپل پاسورډ چې دی په 2021 کې په 28 ستمبر باندې چې دی دا موږ چینج کړی نو هغه سره لاندې لیکلی شوی دی. نو دا به ځان سره دغه شانتې چې دی دا به ووایي نو تاسو ته به دا ورپسې مخ چې دی دا به تاسو ته کولاو شي. نو د دې ځای نه ښه په اسانۍ سره چې دی تاسو پاسورډ چینج کولی شئ نټ لږ سلو دی ټایم اخلي او د دې ځای نه تاسو پاسورډ چینج کولی شئ خو چې پاسورډ تاسو ورکوئ پاسورډ اوس زموږ نه ګوتې لا غواړي تاسو به سکرین دغه ښکارېږي خو ګوته چې دا هغه به ولګوئ یا ستاسو په سکرین باندې کم لاګي هغه لاک به ورکوئ موږ په پاس کې چې دا هغه کولاو کړې ده نو د هغې د وجې نه یې زموږ نه دغه غوښتو نو چې څنګه دا مخ چې دی دا به تاسو ته ډایرکټ کولاو شي. چې دا کولاو شو نو په دې ځای کې به تاسو پاسورډ ورکوئ له پاسه لیکلی نیو پاسورډ چې لیکلی به دغه ځای کې خپل پاسورډ ولیکئ خو په انسو کې هم او په حروفو کې هم او نور ټکي چې دي دا به ورسره هم یو ځای کوئ. دغه شانتې لاندې بیا لیکلی دی کنفرم یور نیو پاسورډ دی لیکلی دی وایي دوباره لاندې پاسورډ چې دی دا ورکوئ چې دې پته ولګي چې دا پاسورډ صحیح دی که نه دی تا ته یاد دی که نه دی یاد نو داسې پاسورډ ورکړئ چې هغه تاسو ته یاد وي نو هغه به لاندې هم ورکوئ او له پاسه به هم ورکوئ یو شان دی پاسورډ او دلته کې لاندې اودي پټ او سپین لیکل چې دی چینج پاسورډ دا چې یو څنګه ووالو نو د دې سره به ستاسو د جیمیل اکاؤنٹ پاسورډ چې دی دا به چینج شي. نو په دې طریقه باندې تاسو د خپل جیمیل اکاؤنٹ ته پاسورډ چینج کولی شئ او د دې سره تاسو د خپل جیمیل اکاؤنٹ چې دی هغه محفوظ کولی شئ.